أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سامعین محترم، اول لفظی ترجمه هغه چا د پاره چې څوک یادی الف لام میم والله اعلم بمراده. د په معنا او مراد باندې الله خپويږي. ذالک الکتاب هذا الكتاب چې دا کتاب دی قرآن عظیم الشان لا ریب فيه لا شک فيه پدې کې شک نشتا انه حق من عند الله دا حق دی د جانب د بری تعالی نه. هدن هدایت دی دا قرآن کریم للمتقین د پاره د متقیانو. اوس مختصر تشریح. سورة البقره سنام القرآن هم ویل کیږي، یعنی اوچتواله د قرآن. مرفوع حدیث دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمائی ان لكل شيء سناما، هر یو شیز د پاره اوچتواله وی. وان سنام القرآن، یقینا اوچتواله د قرآن چې د سورة البقره سورة بقره ده. من قرأها في بيته ليلا، چا چې ولستلو پکور کې سورة بقره لیلا د شپې لم يدخل الشیطان، شیطان به داخل نشي دغه کورتا. ثلاث لیال، درې شپې به شیطان نه داخليږي دغه کورتا. ومن قرأها نهارا، چا چې ولستلو دا سورة بقره د ورځې لم يدخل الشیطان بیته، داخل به نشي شیطان کور ددتا. ثلاثه ایام، درې ورځې. دارنگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی اقرأوا سورة البقرة، اولولی سورة البقرة اولولی فإن اخذها برکة، یقینا دا برکت دے. وقال ان الشیطان، وی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقینا شیطان چی دے یفرق مانا یفر چی تختی من بیت الذی، من البيت الذي دا اغکورنا تقرأو فيه چلوستلیکی پا اغکور کی سورة البقرة، دا اغکورنا شیطان تختیم. دارنگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائیں لا تجعلوا بیوتکم، مگر زوی کورنا خپلا قبورا قبرنا. فإن البيت الذي يقينا وكورا يقرأ فيه چلوستلیکی پا کور کی سورة البقرة لا يدخله الشیطان، داخل بنشی دغه کورتا شیطان. کم یو کورتا چی سورة البقرة کم کور کی لستلیکی دغه کورتا به شیطان داخل نشی. پټول قرآن کی اطول سورت یعنی اگت سورت چی سورة البقرة ده. الف لام میم والله اعلم بمراده. ذالک الكتاب، هذا الكتاب چې دا کتاب دی یعنی قرآن کریم. کتاب په ډیرو معناګانو باندې راځي. کتاب په معنا د کتابت هم راځي، په لیکلو باندې. لکه وکل شیء احصیناه کتابا، هر یو شی الله وی مونږ ګیر کړی دی په کتاب کې. کتاب العمل، عمل نامې ته هم کتاب ویلش چې پاوه کې د انسانانو عمل نامه جمع کیږي.
لکه رب کریم فرمای ونخرج له یوم القیامت وبباسو من دی لره په ورځ د قیامت کتابا عمل نامه ده دارنګي کتاب لوح محفوظ هم یو کتاب دی چې الہ العالمین لیکلی دی چې دنیا کې څومره کارونه کیږي ټول کارونه لیکلی دي چې تقدیر دی فی کتاب مکنون په کتاب یعنی پټ ساتل شوی چې لوح محفوظ دی لا یمسه نمس دی کتاب لرا الا المطهرون مگر پاکانا کتاب په معنا د حکم شرعي باندې هم راځي لکه فی کتاب الله فی حکم الله کتاب په معنا د خط او رساله باندې هم راځي لکه سليمان علیہ السلام بلقیس ته خط لګلو انی القی الی کتاب کریم بلقیس وای ما ترا لګل شوی د کتاب یو خط کریم چې عزتمند دی الکتاب بمعنى رزق په معنا د رزق هم راځي اولئک ینالهم نصیبهم من الكتاب دا کسان چې ینالهم برسیږي دیلنا نصیبهم برخد دی من الكتاب د کتاب نام کتاب په معنا د عدت هم راځي ولا تعزموا عقدة النکاح تاسو قسم کوي د نکاح عزم او قسم کوي د نکاح حتى يبلغ الكتاب تر هغه وخت پورې چې ورسیږي عدت د اجله نیټه د دیتا نو ذالک الكتاب دا د کتاب مختصر معناګانې ذالک الكتاب چې دا کتاب د قران عظیم الشان لا ریب فيه لا شک فيه چې په دې قران کریم کې شک نشتا یا لا اعوجاج فيه چې په دې کې کوواله نشتا ولا تناقض ستوي کېږي چې تناقض هم پکې نشته چې یو ټکی د بل ټکی سره ټکراو خوري دي ته تناقض ویل کېږي ولا تناقض ولا اختلاف ولا شبهه ولا شک تناقض هم نشته اختلاف هم نشته شبهه هم نشته او شک هم نشته پدې کې ریب سمانا ریب معنا المبالغه فی الشک مبالغه په شک یا معنا شک مع التهمه لا ریب فيه چې نشته فيه پر قران کریم کې شک هدن هدایت دا قران کریم للمتقین د پاره د متقینو متقین سوق دي دینه بعد آیاتونو کې صفات بیانېږي د متقینو هغه به سبا ترجمه کیږي ان شاء الله او سلورم سپاره کې الہ العالمین د متقی علامت بیانې سوق دي متقیانا رب کریم فرمایي اعدت للمتقین دا جنت تیار کړي شوی دی د پاره د متقیانو متقیان سوق دي الذين ينفقون چې دی خیرات کوي په السراء په فراخه کې یعنی په مالداري کې والضراء په غریبه کې په مالداري کې هم خیرات کوي او په غریبه کې هم خیرات کوي یاره چې د متقی صفات په کلام الله کې بتمامه وګورئ نو ګرانه ده دا متقیان ډېر کم پیدا کیږي رب کریم مخکې صفات د متقیانو بیانوي والکاظمین الغیظ د متقی علامت ده د انسان چې غوسه خوري کدم خوړلو ته ویل کیږي چې خورون کې د غوسې وي دا صفات د متقی شو نور سر صفات نور بیان الہ العالمین والعافین عن الناس چې خلق تعفو کوي معفي کوي دغه علامت د متقی دی الله وی دي ته ما جنت تیار کړی دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې ستا یو خادم می غلام می یو کار وران کی
او ستا په وس کې شته چې ته په هغه باندې غوسه وکړې خو غوسه دې ونه که عفو دې وکړه که دا کار یو په ورځ کې 80 کرته 70 کرته یې وران کو او تا معاف کو نو هیڅ باک نشته که دې نه مخکې یو کار وران کړی و نو تا پې غوسه وکړه نو د متقي د علامت نه وځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي هؤلاء من امتی قلیل دغه کسان چې دي زما په امت کې ډېر لږ دي تقوا سمانا تقوا مانا بألا يراك مولاك حيث نهاك دا چې ونویني مولاك مولاستا حيث مکانی دی دلتا پاغذی کی نهاکا چې توی منع کړي پاغذی کی تا ونویني بری تعالی دیم ان تعمل بطاعة الله وعلى نور من الله ترجو ثواب الله دا چې تو عمل کې پتعد بری تعالی پیتعد بری تعالی او په دلیل سره او ترجو ثواب الله چې امید ساتي ثواب د الله یا وان تترك معصيه الله دا چې ته پرېږدې ګناهونه وعلى نور من الله تخاف عن عقاب الله چې یریږي ته عذاب د بری تعالی نه نافرمانی پرېږدې په دلیل سره تقوا 3 درجې لري اول قسم د تقوا چې ده ادنا تقوا دا د چې کفر او د شرک نه ځان ساتل ادنا تقوا ده اوسط درمیانه د معصیاتو نه ځان ساتل ګناهونو نه ځان ساتل علا تقوا ترکه معنا یعنی غیر مقاصد شیزونو نه ځان ساتل نو دې ته تقوا ویل کیږي رب کریم فرمایي هدن هدایت دے دا قرآن کریم للمتقین دا پارا دا متقیانو ابن مسعود سے فرمائے اے نور للمتقین دا قرآن نور دے دا پارا دا متقیانو کلبی سے فرمائے الذین یجتنبون کبائر الاثم اغا سوک چی اجتناب کئی دا غٹو گناہوننا دا متقیان دے ابن عباس سے گویا یتقون الشرک چیزان ساتي د شرک نه چیزان ساتي نو الله تبارک وتعالى دې مونږ متقیان کی الله دې مونږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي